بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره دې پسې چې کوم دی نو موږ د اسم غیر متمکن یعنې د مبني بل اسم وایو چې هغې ته اسماء افعال وایي. نو تاسو به ماشوم ته وایي چې بچې اسماء افعال یعنې هغه اسمونه چې هغه د فعل په معنی کې دي. یې به نوم خو معنی به چې کوم دی دا د څه ورکړي د فعل به ورکړي. وایي دا په دوه قسمه باندې دي. یو خو هغه اسم چې هغه د فعل ماضي په معنی کې دي، یو هغه اسم چې د فعل امر حاضر په معنی کې دي. نو د دې به ورته بیا ځان ځانې کوم دی نو څوک یې زباني چې کوم علم النحو کې یا نحوي کې کوم دی هغه به یاد هم کې او ورسره به چې کوم دی نو بیا ترکیب به ورته وکړي چې لکه ګورئ ورته یې بچي دا شطانه چې کوم دی نو دا څه دي؟ دا اسم فعل دی، خو دا من په معنی چې کوم دی نو د بعوده باندې اخلو. یعنې د شطانه باندې چې کوم دی نو څه به راکړي په دې به ګره راکړي او د دې لپاره به چې کوم دی نو بعوده ولیکئ. اوس چې موږ کله ترکیب کوو نو موږ به دا بعوده کوو شطانه سره به زموږ څه کار نه وي. نو دا فعل ماضي دي، دا په معنی د فعل ماضي باندې دي. د دې په دې باندې موږ سره که ځکه چې کوم دی نو بعوده امر خو بې معنی بعوده دی، او دا دونه که چې کوم دی نو دا په معنی د څه دی امر حاضر باندې دی. نو دونه که ورته وایي چې بچې په دې باندې موږ څه وکړه، په دې باندې موږ کوم دی نو داسې ګرهه راکړه او د دې معنی به چې کوم دی موږ څه کوو دا خذ به کوو. نو دونه که په معنا د خذ باندې ده. نو خذ فعل انت ضمیر چې کوم دی نو اول څه شو فاعله. نو فعل سره خپل فاعله جمله انشائیه امریه چې کوم دی نو دا به جوړ شي. او دا شان د بعوده کې به د هو ضمیر راکې بین زیدن او امرین دا ترکیب به ورسره بیا په دغه معنی کو ګوز دې کې دا څه دا وایي چې دا بین زیدن او امرین معدوم علیه شو بګیا چې کوم دی مفعول به شو بګی. نو په دې کې ماشوم پوهیږي نه دا ورته لګو په دغه معنی وکړي. صرف دومره ورته وایي چې بعوده کې به دا سره کې بچي شطانه په ځای باندې بعوده کې او بعوده کې چې کوم دی نو هو ضمیر راکې دا غي ترکیب ورسره کوم دی نو کې او چې څومره اسماء افعال هغه ټول په خپل معنی باندې ورته ورپېټ کې او خپل معنی ورته ولیکل هغه ورسره بیا ځان نه خپل ترکیب او ورسره وکړي. نو ان شاء الله ولې دې اجرا کوي چې کوم دی نو ماشوم په سې کې هغه روانيږي.